کوم نجیب خان پهلوان تا څه ویل؟ بس ما دا ریکویسټ دی، ما د هېچا سره کار نشته. ملي مشر محمود خان به راځي، ملي مشر محمود خان به راځي، خلکو غور کوي. ملي مشر محمود خان اچکزی به راځي، دا بارډر به موږ ته راخلاصوي. موږ یو د الله امید یو د ده امید مشره. دا د ټول وطن خبره ده. دا دلته دی نه دی چې تاته یو سړی ولاړ دی یا نجیب دی یا پهلوان دی. دا د ټول وطن د دا دونه خلکو هغې الله ساتي. زما د به الله ساتلی. ما د دې وطن د خلکو دپاره تاڼه کاټ کړې ده. ما چې 103 غنټې بوک هړتال کړی دی. زه وږی تږی کښېنستلی په ذوالجلال کې دی سهار ستا په ذوالجلال کې دی ماښام ستا چې زه دې نه ژاړم. دې ته زه وایم ما پر دا سټیج مه دروئ. عرب مې د پښتنو رنګ وربد کړی وای دا ولې ژاړي؟ زه د خپل درد دسې نه ژاړم چې کار زما درد دی. زما په وطن کې ډېر مجبوره خلک شته. زما پر علاقه زما همسایګان دی مجبوره خلک شته چې قسم په خدای کوي د اختره سره د چرګ غوښه نو دا د چا د لاسه مشره دی لږ خشه د دې پښتانه غم وخوره د خدای دپاره د الله دپاره د دې وطن دپاره د دې پښتونوالي دپاره. موږ نه درو د یوې پارټۍ سره زه خپله دی سړی یم. زه د یوې پارټۍ سره نه زه نه زما کور نه زما پلار موږ د یوې پارټۍ سره تعلق نه لرو، نه په یوه پارټۍ کې کار لرو، نه د یوې پارټۍ سره تعلق لرو. مشره ستا پر نوم مین یم، ستا پر بیرغ مین یم، تعلق مې هم نشته درسره. ستا پر تصویر مین یم، ستا پر خبرو مین یم، ستا پر شکل مین یم. زه نه یم مین، ټول وطن مین دی، ټول علاقه مینه ده. ما تا ته ویله چې ما زه ستا د نومه سره مشر و خان و اچکزی نه واخلم. دلته دی ځوانان ولاړ دي، ما ته به دې سکون راکوي. نو مشره که ته دا لار موږ ته راخلاصه کړې که نه کړې راخلاصه مشر مې یې. دا خبره به زموږ تی په مابینځ کې نشته. راځې به زموږ پر وطن به بیا دا هم وایم چې خلک ته خو ابد دې پر چی شه د ګردو کښو پارټیانو ګردو ستا پارټي ښه کردار منو. موږ شکریا ادا کړو زموږ د وطن دپاره ستړیا یې وړي دي. خدای چې موږ راغلي یاست د دې وطن په زور په دې علاقې به دا نور خلک د وطن په زور نه دي. دا زموږ خلک چې دا د وطن په زور دا هغې په وطن په زور راغلي. نو زموږ دا ریکویسټ دی مشره، موږ د ټول وطن دا ریکویسټ دی، زموږ د ټول ضلع کې د بلا دا ریکویسټ دی، زموږ د ټولې جنوبي پښتونخوا دا ریکویسټ دی چې موږ ګرده ستړي یو. مې شروع چې موږ به 4 میاشتې ستړي 5 میاشتې بعد خو نو دا کوټه مو لسي ستړي سي. یوه میاشت بعد چې زموږ 5مه میاشت دی دی 4مه میاشت دی خو هم به قسم د ستړي سي. دا کله چې پلام سلی کېږي لورلایم سلی کېږي نو مشره چې موږ په تا باندې وسا کېږو باید ته زموږ سره تعاون وکړي. موږ سره تعاون وکړه او د سوشل میډیا په ذریعه باندې دا خبرې چې څوک غلطې نه ګڼي. دا زما مجلس نه دی، دا د ټول وطن مجلس دی. که ما یوه خبره کړې وه زما یو عادي سړي ته اجازت دی چې زما په غاړه کې درسه راواچوي ما دې پانسۍ کې ژوی دی مشر یې په بدنامه یاد کړی. په زړه پورې خبرې مشر زما دا سترګې دي قسم په خدای کوي بل شی دی چې سترګې نه وي خو هېڅ کار نه کوي. مشره راکښېنه ستی دې قسم په رب وي چې هر سړی دا ویډیو ویني دا د ټول وطن خبره ده، دا د ټول ولس خبره ده. دا یې کار زما غم نه دی، دا یې کار زما د بچیانو غم نه دی، نه دا د نجیب خان غم دی، نه دا د اسلم جان غم دی، دا د ټول وطن غم دی. اول د 11 لکو آبادۍ غم دی چې دا ته باسي مشره نو خو بیا خو سبا ستا وارن دی. مه کښېنه مشره، نور دله دې ځنځیرونه د لاسو څخه وکاږي پر دې پښتنو سترګې راروڼې کړه. وار پر راپورته څه لکه مور مشره جذبه راځي خبرې کوم. غلطه خبره ستا پر نامه په ګر ژوند نه راځي. اوس هم د غیب د بل چا پر برابر 2 منټه وګی خامخا به غیبت پس کوم. ستا پر خوله ماله غیبت نه راځي. د سوشل میډیا په ذریعه که په فیسبوک په ذریعه که په هره ذریعه سپي دې قسم په رب وي چې د هر چا د مشر سره ملاقات کېږي د ملي مشر یابن محمود خان اچکزي ته د لر وبر افغان ناره کړې. نو موږ دته دا خواست کوو، موږ دې خلکو ته دا خواست کوو چې دا ویډیو د ده پرې ورورسوئ. سهار زه د غیم انټرویو ورکوم ورکسم هغه به وایي دا چې راغلی دی دا پسې واخلي د ګېټه به مې پسې راواخلې. خو مشره د راز ساعته به زموږ سته یاري یې چې تر څو ته ژوندی یې موږ ژوندي یو چې دروازه خلاصېږي. دروازه به موږ ته ته راخلاصوې په زور ده دا موږ امید دی خالي دې موږ معلومولو. مشره ته زموږ مشر دی قسم په خدای که په دې هېڅ شک شته. قسم ده چې ستا نوم څوک واخلي بیا خان مازغه مې چپه ورته ګرځي